الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تیا صوت ہادی وہ بجلی کا کڑکا تیا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی معزز علماء کرام طلباء عظام اور تمام اوریدن کو پر درس کے شریک و ملگرو سالانہ فہم قرآن کلاس نن دہائی رنبنے اور ازدہ فہم قرآن ددی سے مطلب دی او د فهم قرآن اهمیت سدی نو د فهم قرآن معنی دا د قرآن پوا او قرآن کریم باندې ځان پوا کول او قرآن کریم باندې ځان پوا کول دیتا ویلی کیگی فہم قرآن و قرآن کریم باندې ځان پوه کول آیا دا صرف د ثواب کار دی و قرآن کریم باندې ځان پوه کول آیا صرف د دې فضیلتونه راغلی دي دا یادو ساته د قرآن کریم پوها دون لازمی دا د خوراک سکاک د لباس نه زیاته لازمی په قرآن ځان پوه کول دي دون د جامع اچول لازمی نه دي کستا جامه نه و په دنیا کې ته د دنیا نه بغیر د جامو لاړې پدی جہنم تتلل نشتا پدی عذاب نشتا
چاله که تا ته ولې په دنیا کې د جامو اچولو هغه مقنوه ملو شوی کته په حالت د لوګه کې د دنیا نه لاړې پتند کې د دنیا نه لاړې نو پدې مؤاخذه نشتا خو که یو سړی د قرآن کریم د پوهې نه بغیر د دنیا نه لاړو تپوس پتی کیږي دا نننې خبرې ډېرې لازمي دي پدې خبرو به مونږ د نورو مسلمانانو له دعوت ورکو چې بھئی مونږ دې درس ته ولې راځو د قرآن کریم دې پوهې ته ولې راځو دا خو ابتد و درس دی او پدې کې مقصد دا دی چې مونږ ته پکې دا اهمیت د قرآن د زده کړې اهمیت د قرآن د اوریدو خوند او مزه دا را مخې ته شي اسبه ورسره تربیتی خبرې مخې ته راځي دا قرآن کریم چې دی د ټولو نه لومبنۍ خبره دا قرآن کریم دا د رب ذوالجلال کلام دی دا لوی خبره ده قرآن کریم زمونږ او ستاسو د خالق کتاب د مالک کتاب د رازق کتاب دا مونږ او تاسو د خپل بادشاہ کلام تراجم شویو دا مونږ او تاسو د خپل خالق کتاب تراجم شویو دا وړه خبره نه دا یو خبره شوا چې دا قرآن کریم چې دی نو کلام الله دی او کلام الله د قرآن یو نومم دی ښا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تردی پوری چې دغه کافران مشرکان الله کلام ووري کلام الله دویمه یو اهمه خبره څنګه چې دا قرآن کریم کلام الله دی نو دارنګي دا قرآن کریم مبارکون دا خبره به یادول غواړي ښا قرآن کریم مبارکون دا د قرآن بل نوم دی مبارکون دا قرآن یو نوم څه شو کلام الله دا قرآن یو نوم څه شو کلام الله څنګه او دویم نوم د قرآن کریم مبارکون سمرګری د دې درس دوران کې خلوي یې په خله کې کاغذي یا چیمګمی څنګه چې تاسو عادت یې تاسو بسار خپل سبق کې دا چل کوي د قرآن کریم یو نوم دی مبارکون مبارکون د مبارکون معنی دا د برکتونو نه ډک د خیرونو نه ډک هر سړی د خیر محتاج دی هر سړی برکت ته محتاج دی هر سړی برکت غواړي هر سړی خیر غواړي خدا خیر به کوم ځای ملاویږي دا به د قرآن نه ملاویږي قرآن کریم دا مبارکون دا برکت نڈک کتاب دے دا خیر نڈک کتاب دے برکت بملاویگی پا مال کی دا قرآن دا وجنا برکت بملاویگی پا اولاد کی دا قرآن دا وجنا برکت بملاویگی پا خپل ځان کی دا قرآن دا وجنا برکت بملاویگی پا جیداد کی دا قرآن دا وجنا دا برکت دا پختانوی دا پلانکین رو گودر خطا شوی دی وی لارت خطا شوی دا
یو په بل باندې سری بیا تاسو ګورئ کله کله یو ګیدړی یو لومبړی څوک ورپسې شي لار ته نه خطا شي نو که په دې طرف ووتو که په دې طرف که په اره لړو که چې ته لختي ته ځان وغورځاو که په نیرې ور ټوپ کو که چې ته په ګندونو کې خپې خرابې شوې دا لار ته نه خطا شوي نن زمون خلک هم برکت هم غواړي نو خیر هم غواړي خو راو ته خطا شوي په نور سر شوي ښه بل ځای برکت ګوري بل ځای خیر تلاش کوي حالانکه قرآن کریم کې ډیرو ځایونو کې دا راغلي دي مبارکون کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدا مبارک کتاب دے برکت اسی سے ملے گا ستا جن کے برکت بد قرآن دا وجہ نہیں ستا کور کے برکت بد قرآن دا وجہ نہیں خدا نه دا صرف التپ کې خودو باندې دا د برکت نډک کتاب دی د دې عالم ته الله برکت ورکړي د دې طالب ته الله برکت ورکړي د دې استاد ته الله برکت ورکړي د دې اوریدونکو ته الله برکت ورکړي د دې خدمت کوونکو ته الله برکت ورکړي مبارکون دا د برکت نډک کتاب دی خدینه بلری لري نه تختو کدا ټول دنیا را جمع شي کدا ټول عالمان را جمع شي غټ غټ شیخان را جمع شي او بزرگان را جمع شي او شیخان را جمع شي ګیرو والا پټکو والا را جمع شي او مونږ ته وایي چې ګوره قرآن ته به نه ځې د قرآن خوا ته به نه ځې نو که د هغې په لمسه کې راللو که نه بیا مدکه خلک د الله د عذابه نشي بچ کولی یاد وساتئ او قرآن بچا سره کمپرومایز نه کو ګورې ښه ډېر مسلمانانی نوجوانانی مشرانی څوک ورته وایي قرآن ته به نه ځې کني زموږ د سره غم خادي پاتې مړې ژوندې مو د سره پاتې جنازه مو د سره پاتې دا نکاح کې مو نه یو پدې کې مو نه یو ویسه کې مو میا خو قرآن نه پرېږدما ټول جهان به پرېږدما قرآن د پرېښودو نه دی هر څوک پرېښودو ته تیار یم خو څه پرېښودو ته نیم تیار ټول جهان به پرېږدما قرآن د پرېښودو نه دی او ځان به پې قربان کما ایمان د پرېښودو نه دی په دې چا سره به کمپرومایز نه کوو ښه چېرې درس ته د قرآن ته مه ځئ مدرسې ته مه ځئ لکه مدرسې ته واړه مه لېږئ لکه الله اکبر دا د قرآن سره دشمني دا د شیطان کار دی د قرآن نه منع کول دا کار شیطانی دی د قرآن نه منع کول دا مشن کفار دی دا د کافرانو یو پروګرام دی قرآن کریم ذکر کړی دی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا کافرانو بویل قرآن موره چې څوک تا ته وي قرآن ته مه ځئ دا کار خو د کافرانو کوو ته اوس هغه ذمه داري ادا کې نوم خو ستا مسلمان دی ته خلکو پسې کور په کور باندې ګرځې قرآن ته مه ځئ دا هر چا خپل کار نو رب ذوالجلال مونږ ته حکم کوي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله وی چې چرته قرآن لوستي کیږي نو راځئ ورته کینئ ورته غوږ ورته کې او چپ کینئ الله وی قرآن اورئ او کافران وی قرآن ماورئ څنګه وایي الله وی قرآن او کافران وی قرآن ماورے اللہ وی قرآن واورے کافران وی قرآن دا چابا منو پدی شیطان تا دیر غصہ ورزی چی اوزے کے قرآن بیانی گی اے مسلمانانو کد شیطان ملا ماتوے کد کافرانو تحریک تا نقصان رسوے پل اولاد قرآن تکیے نوے پل ناری نو زنانا قرآن تکیے نوے مبارکون دا دا برکت نڈک کتاب دے دی سر برکتون وابست دی خواه دا خوشحال زندگی با دی مڑا
د سکون زندگی بدی ټینشن بدی نه د قران نه علاوه خوا ټینشن دی د قران کریم یو نوم کلام الله یو نوم مبارکون نو دا رنگی دا قرآن کریم چې دی نو دا ګوري ذکر دی دا ذکر معنی دا یاد دا تا ته ارس یادی مونږ او تاسو له دا پدره چې موس پرز دی قرآن مونږ ته یاد دهانی کوي اقیم الصلاة لکه مونږ دا کوا ما او تا ته د زکات پته دا قرآن یو آتو الزکا قرآن کریم مونږ ته دی خوا ګوره دی خوا مو ګوره دا اوره دا موره دا یاد دی یاد دنه مخ ناړي الله رب العزت فرمای ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا چا چې زما د ذکر نه د دی یاد نه قرآن واړو دا یاد دیتا ته الله را یادې ګوره الله شتا الله سمیع دی الله بصیر دی اللہ علیم بذات الصدور دے اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور دے قرآن کریم دا یاد دے تا تا اللہ را یاد دی پلا رضی اللہ دیوینی کمرہ کے ناستے اللہ دیوینی کزان لپٹا کوٹا کے ناستے نو اللہ دیوینی پتور تیار کی پتور شپه کی الله دی ویني کو استاد در نو د شوی دی نو له الله خو دی ویني کنا ځکه الله خدا سي ذات دی لا تاخذوه سنه ولا نوم او بیا الله فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب اصل کې د عربي گرامر سره جمله دا سه پکار دا تطمئن قلوب بذکر الله تطمئن القلوب بذکر الله تطمئن القلوب بذکر الله ضرب زید امرا خدل تغ بذکر الله مخ کی ذکر کو علی وسر روړو الا دی الا توي ورډ اپ وارننگ دی الا تسوي ها مارننگ نا وارننگ ورڈ اپ وارننگ خبردار وښه لکا کتا سو خیال کړی کنه په دې غټو روډونو باندې سړی رواني نو یو غټ ټکی راشي وارننگ الته ډرایور ځان برابر کی جسه چل دی الکه دې کې چړای د خطه تلې دا دې کې غټ دې کې کم دینو بریکر دی دې کې کار کیږي الته لیکلي وارننگ نو لوی اعلی خبردار وښه ته دنیا کې روانه ګرځي سکون پسې اطمینان پسې خوشاله پسې د زړه راحت پسې د زړه خوشاله پسې ګرځي نو الله رب العزت فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب لای اخوا دی خوا مګرځا کله خوشالي غواړي کله زړه اطمینان غواړي کدا خپل زړه سټیسفیکشن غواړي لسټ سټیسفاید کول غواړي مال کې نه دی جیدات کې نه دی وزارتونو کې نه دی وزارت اعلی کې نشتا وزارت عظما کې نشتا الا بذکر الله تطمئن القلوب دا ذکر الله چې رامخ کې کو کنا د دې معنی دا الا وښه خبردار بذکر الله یوازی په قرآن د الله سره یوازی د الله په کتاب سره الا بذکر الله تطمئن القلوب اطمینان حاصلی کی زړونو ته نو صرف او صرف په قرآن سره مړه لس پینټه راواله ولولا زما الله سوی لس پینټه دی ولستو دعا وغواړه لبه خوشاله ټول ارز د کارونه کړی دي راغي ګینټه قرآن تکې ناشته د الله کلام دی ووریدو د الله د کلام نمونه دی ووریدو د الله د کلام مقام دی ووریدو د الله د کلام د پوهې اهمیت دی ووریدو لدی مطمئن شو
توبه ته برابر شو چې یا الله ما خو ته پورستا په کلام د خیر د ډک کتاب ستا د یاد د دې نه زه په غفلت کیو ما نن نه بعد په غفلت کې کېږم نه دا خو د جون سره تړلی کتاب دی دا د غونډې زندگی کتاب دی ځکه دې قرآن ته ویل کېږي ضابط حیات اخلی یو مشیندري هغې ورسره یو ګرنټي کارډ ورکوي نو پای باندې څه هدایات لیکلي دا د زندگی تیرولو اصول دا مونږ ته الله په دې خپل عظیم کتاب کې ښودلي دي ښه دا داسې عظیم الشان کتاب دی په دې وجه دا یاد وساتئ محترمو زمونږ دا ایمان دی زمونږ دا عقیده ده چې ورځ د قیامت راتلو واله ده زمونږ عقیده څه ده زمونږ ایمان څه دی چې رز د قیامت او د قیامت په واقعیا کېدو کې شک نشته د قیامت رز بیخا هغې ته یوم مجموع هغه ورځ چې خلک به پکې را جمع کېږي یوم مشهود هغه ورځ په دې کې به ګواهی کېږي یوم یقوم الاشهاد لاسونه بم گواہی کیا نو خپې بم گواہی کیا نو سترګې بم گواہی کیا په هغه ورځ به دا سترګې او د انسان دا بدن الوي هغه داسې ورځ ده چې دا ځمکه نه یومئذ تحدث اخبارها دا ځمکه به خبرې کوي ښه قرآن کې الله وایي او ډېر عقل به دا نه اوري ډیر عقل بدا نه مني نو مونږ او تاسو د پاره د شریعت په ماخذاتو کې عقل نشتا وجه صدا زمونږ او تاسو انساني عقلونه دا ډیر لیمیټډ دي دا محدود دي او د الله قدرتونه د الله شریعت دا خو انلیمیټډ دی ډېرې خبرې ډېر کارونه داسې شته هغې ته د عقل رسایي نه کېږي چې کوم ځای پورې عقل کار نه کوي هلته نه به ته د وحي نه رهنمایي حاصلې هغه عقل دې ستا نه اخلي ذهن که ستا عقل دې هغه څیز نه اخلي لکه د معراج واقعه وه دا خو اوس خلکو ومنله مخکې ادوارو کې د معراج واقعه هغه به صرف خالص ایمان والا منله چې بس مونږ ته الله خبر را کړي نو بس مونږ یې منو خو داسې خلکو چې هغې د شریعت هره خبره په عقل باندې تول کوله نو هغې وي دا څنګه قرآن دی چې مونږ ته خبر را کړو سبحان الذي اسرا بعبده لیله اوس دا عقلونو به نه منل خو عقل منلې ده چې دا خبره ممکنه ده او اسانه ده او ایزي ده څونه ایجادات داسې وشو چې 50م شپېتم سلم چت دی او دلته په لیفټ کې کېنه او بټن دباو که 120 نمبر چت او په یو منټ کې بدن نه 120 نمبر بره چت ته ختې نو ډېرو خلکو د دې په بنیاد د معراج واقعه ومنله نه مونږ په دغه بنیاد نه منو مونږ ته زمونږ الله خبر را کړی مونږ ته الله وایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا الله خپل بنده د شپې پیسه کې بوتلو د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته دا ډېر خلک نه مني اوس هم دا منکرین حدیث او پرویزیان او دا قسمه خلک دې د معراج واقعه نه مني او چې کله ګیر شي بیا مونږ هغه روایات نه منو روایاتو کې د سره د معراج واقعه منکرین حدیث نه مني هغې وایي د مسجد حرام نه مراد مکه ده او مسجد اقصا نه مراد مدینه ده مسجد نبوي دی پیغمبر هجرت ته پکې اشاره ده وایي دا تفسیری کوي لکه د هغې عقل هغه وخت کې دا شی نه تسلیمو نو به هر حال د قیامت په ورځ به دا ځمکه خبرې کوي ښه دا مونږ ولې منو مونږ ته الله خبر راکو یومئذ تحدث اخبارها دا ځمکه به خپل خبرونه بیانوي چې دنیا کې څه شوي که نه دا ځمکه به هلته ګویا شي یاره ولې څنګه چې نن انسان
دا موبایل د موبایل نه مخکې دور کې دا ټیپ ریکارډو چا چې به بار ملک ته کیسټ لګلو که نه نو ابې کې به ریکارډینګ کو غټ غټ ریکارډینګونو والا ټیپونه به نو چې یو انساني دماغ داسې یو څیز جوړی چې هغې کې ریکارډینګ کېږي آډیو ریکارډینګ اوس پکې ویډیو ریکارډینګ هم راغلی دی نو دی الله پاک عجز دی الله پاک کمزوری دی ته وی یو ساینسدان او یو ساینټسټ هغه چې کوم دی نو یو څیز ایجاد کولی شي چې هغه ریکارډینګ کوي اوس دونه واړه واړه څیزونه راوتی دي د بالپین عمره تا سره به جیب کی وي او مکمل ویډیو ریکارډ کوي نو له الله دا ساینسدان چا پیدا کړی پاگلا د ساینسدان ته او د موجد ته دا دماغ چا ورکړي دي نو هغه ذات په دې ځمکه کې د ریکارډینګ صلاحیت یې ښودلی دی دا ځمکه ریکارډینګ کوي ښه ریکارډینګ شروع دی څوک چې نن سبا څه خبره ریکارډ کوي نو ورته ویې لکه ورته وایي شروع کا خبره ورته ویې لکه بس ټیک ټاک یې وایي ورته یا بس صحیح مه شروع کوم ورته وایي شروع کا ځان ډډي کا الله مونږ ته خبر را کړې ځمکې ریکارډینګ شروع کړې دا ریکارډینګ کېږي اوس ښه دلته معاویه قاري صاحب سره هم ریکارډ کېږي خو دلته دا ځمکې هم ریکارډ کوي د قیامت پر ورځ به دا ځمکه دا الوی چې دا مشران راغلیو دا نوجوانان راغلیو دا ماشومان راغلیو دا د دبکن دا سپینګیری راغلیو دا د هغه حمزه خان نه راملګري راغلیو دا ځمکه به الوی مخ د ځمکه دا ریکارډینګ کوي دا به د قیامت پر ورځ گویا کېږي یومئذ تحدث اخبارها دلته دا ماشومان لګي شپه ورځ قرآن وایي قرآن وایي قرآن وایي دا ځمکه به الوی چا ورته خدمت وکړه ځمکه به الوی ربه دې ځای کې د پلانکي نارینه زنانه د مدرسې خدمت کړی دی دا به الوی زمونږ دا ایمان دی زمونږ دا عقیده ده چې قیامت راتلو والی دا حالات دا ځمکه به بیانوي زمونږ دا ایمان دی عملنامې به تقسیمولی شي عملنامې چې عملنامه درکړي شي که نه الله به ته وایي اقرا کتابک دا عملنامه دې ولوله عملنامه دې ولوله دې چې کله دې عملنامې ته ګوري که نه دا به دې ځان ته په تنهایۍ کې او په پټه نه ګوري میدان محشر کې به دا کېږي چې په غوڼ میدان محشر کې دته عملنامه مخې ته شوه اقرا کتابک عملنامه دې ولوله اوس دا عملنامه به دې غونډو خلکو ته به ښکاري مور ته پلار ته استاذ ته ګاونډیانو ته یارانو ته دوستانو ته دې کې چې تاسو کړي که نه چې تاسو ګوري که نه دې ګوټ کې پکې یار تا یو پټ کار کړی د استاذ نه د مور پلار نه پټ یو کار کړی چې ته پردې پوله دې تراشلې وه چې ته پردې وږې دې راوړلې و چې ته پردې پټي نه ګنې مات کړی و چېرته غلا دې کړې وه چېرته زنا دې کړې وه غلط حرکت دې کړی و دی بوی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ودا څنګه عملنامه ده یار دا کار خو مې ډېر پټ د شپې کړی و د دې غړو چاته پته نشته دا هر څه به پکې راجمعي ښه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا زمونږ دا ایمان دی دا ورځ راتلو واله ده عملنامې به تقسیمېږي زمونږ دا ایمان دی الله تبارک وتعالی فرمایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم د قیامت پر ورځ به د نعمتونو باره کې تپوس کېږي د قیامت پر ورځ به څه تپوس کېږي دا قرآن بارہ کے ذکر شاعر وہی اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا دا یو نسخہ کیمیا دا ای بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی دا دا بجلی اگا کڑکو کہ دا دا اللہ کا آوازو عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی
تاله د قیامت منظر را مخه تک سړی وي زخته والما ځان تبا کوم چې سبا د قیامت پر د ټولي دنیا مخ کې بشر میګما ملامت او ولاړې ما مور بم را دوی بچی پتا ما سه بلا خرچي کولی لار براته یزوی زما غتا ته ډیر سترګې وي اغرور خور مسلمانان براته وي دا تاسو کیسې پکې کړی لکه دا غي انقلابی کتاب دی ښا جون بدل شوي د ماشوم په ذهن کې دا کې ناست کنه دا خبرې بکې دا بے زوتیږي او کنه د ماشوم په ذهن کې دا کې نو له چاله کې په 14 اگست کې بغټه باجرا پیدا کی او مشران په لار دیو یو لوی پوی وادو پکې وکي ماشومان باغ شي زوتی بیا انو ته بیا پلار ویل شي چې او ته توړ دي ته دا تسمړ ځان دي شرمولي سړیا د ځان یې شرمولي دا ولي دا د قران نه لري ساتلي مسلمانانو خپل بچي قران تکیه نه وي ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بیا به د قیامت پرز د نعمتونو بارک تپوس کیږي د هر نعمت بارک به تپوس کیږي دا سترګې نعمت دی دا غوګونه نعمت دی دا جبه نعمت دی دا سوچ فکر نه دی دا نعمت دی ښا سړی کې سوچ کوي کنه په دې کې څه منصوبه جوړي خيسته منصوبه امخ کړو کې زموږ دا ګلکار استاد راغی وي سوچ میکاو شرط ته کینوري نو یغون حال کینوري نو دې حال مخه ته یو برانډه پکار چې د انور دی خوانه راځي چې باران دی دا ګور د سوچ په بنیاد باندې دا پیلری پکې ودرول شي دا سوچ کړه اوس چې سوچ تستا دای دا ګناه به څنګه کوما چا سره برابر څنګه جوړوما دا یو غیر تعلق به څنګه برابروما بیا ما ته دا غیر څنګه حاصلېږي بیا به ګناه څنګه کیږي بیا به رابطې څنګه کیږي بیا به زیلوړیو بیا به کیسې څنګه کیږي الله اکبر دا سوچ نعمت دی تپوس بکیږي ها دا سوچ دماغ دا الله نعمت دی دا لاسونه د الله نعمت دا خپې د الله نعمت دا والدین د الله نعمت دی مور پلارم د الله نعمت دی ها او قدر هغه چا تراشی بیا چې کرته الله مور پلار واخلي اولاد لوی نعمت دی تا ته الله اولاد درکړي دي او دونه بے سره دلوي کو تو ورته دا نشي ویری چې مکه وشي دا کار مکه دا غلط کار دی تو ولا چې دا نشي ویری بچي بین وخت مونږ کړي تلاوت دې کړي دلته دا تا سره نعمت دی او دا یو لوی غنیمت دی او دا نعمت دی غنیمت هم دی او امانت هم دی د بچو ته الله ذمہ دار ګرځولې تپوس بکیږي نو اے محترمو د قیامت په ورځ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم ثم نبيا لتسالن ور لام د تاکید د پاره دی نون مشدده نون ثقيله دی دام د تاکید د پاره دی لتسالن کې ډبل تاکید دی ښا لتسالن لامم د تاکید او نون مشددم د تاکید ډبل تاکید ګوره یو داسې معنی سو کوي تاسو نه وګورئ تپوس کیږي د قیامت تپوس بکیږي دا معنی نه ده ثم بیا لتسالن خامخا او ضرور بالضرور بدنه تپوس کیږي معنی کې دو تاکید رااله خامخا او ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا چې الله دون تاکیدات سره مونږ ته دا خبر او کا د صبر کې به تپوس کیږي عن النعیم نعمتونو بارکی د صبر کې ثم لتسالن يومئذ عن النعیم نو بیا با خامخا تاسو نه تپوس کیږي په بار د نعمتونو کې د نعمتونو بارکه با تاسو نه تپوس کیږي په نعمتونو کې یو بل نعمت دی چې قران ذکر کړي واذکروا نعمت الله واذکروا نعمت الله د الله نعمت یاد کې دا قران هم د الله نعمت دی د قیامت پر به د قران بارکه تپوس کیږي اسه چې د دین نعمت بارکه رانه تپوس شي کنه ما او ته د قران ته څونه اهمیت ورکړي دا ځان سره لږ سوچ پکار دی د دې قران کریم د پاره
مونږ ته پته لګي تاسو ته د دې پته نه لګي مونږ ته مدرسو ته خلک هغه ماشوم راولي اکثر کړه چې پاتم کې اته پیری پیل شي ښه اتم کې چې اته پیری پیل شي کنه وی قاری صاحب دا ځان سره داخل کې دا ماشوم و یو خوا د سکار نه دی دلته یو کال چې یو ماشوم راوستو پلار ته مې دا دی ولې راوستو وجي نظر کار نه کوي ساروی نشي سرولې سودا نشي راوړې زمون پیس کار نه دی موږ یې ګوره چې ته دی خوا وچلېدو خدا زیاده سي دی دا قرآن دا سي دی چې دې سره څوک او سم ټچ کېږي که نه هغه الله قیمتي کوي ګورې ښه دا قرآن عجیبه کتاب دی ګوره دا ګتا او سره ټچ شوه دا ګتا که نه دا ګتا دې ګتې ته بې اودسه لاس نه شي وړی دونه عزت یې ورکړو دې ګتې ته نو دا کاغذ دی دې کاغذ د ټیشو پیپر هم جوړېږي او دا قرآن د الفاظ پې راغلي دي دې سره برکت رالو قرآن عجیبه کتاب دی تا ورته هغه بیکاره بچی اتم کې اتم پیل راوستو دغه بچی ته الله ذهن کولو کې بیا دې قاریم شي مفتیم شي عالم شي بیا نو اے محترمو تپوس بکیږي بیا زموږ په قرآن خرچه نشته په قرآن زموږ روپۍ لګول نشته تاسو به چېرته دا نه کتلي چې یو ماشوم سار نه مدرسې ته ګینټې دوه ته یا ماسپهین کې ګینټې دوه ته راځي او په سیکنډ ټایم کې چا د قرآن دپاره یو قاري ولا ټیوټر نیولي که دې چونکې قرآن سبق وایي سار خو یو ګینټې ته تللی و اوس ماښام ولا زه یو ټیویشن نیسم دا څیز نشته او په دې سکول کالج باندې مو څونه ایمان راوړلی سار بچی د وخته پاسو مور پلار په شریکه پاسي نو په شریکه پالش کوي مخه مور ولا سر غوړ کینو پلار ولا زر کمیز ور ولې ټای مای ولا برابر کی نو مور ولا سر غوړ کینو پلار په زر اتر متر سپری پوری کی په شریکه سنبال کی نو به چوک نه اخوا قدر ساوډیر پورې رسي د کنوینس تنظیم وته کړی دغه د پاره د جدا جامو د کنوینس پیس جدا د ټیویشن پیس جدا د اډمیشن پیس جدا حتی چې سالانه لکه ورپونه شیز اوړي او چې جمعات ته را لېږي مدرسې ته یو شتېدلي سپارې ورته ورکړي منډه کاله قاري صاحب ته لاړ شه هله شابه قاري صاحب ته لاړ شه مخې څښایي ویښتې څښایي جامې څښایي څښا پسخا د خیرو موتړي جومات ته راولېږي دا زمونږ د الله د نعمت سره نن دا رویه ده نو نن زمونږ د الله د کتاب سره دا رویه ده اے محترمو د قیامت پرځ به د قرآن تپوس کیږي په دې وجه دا قرآن به د قیامت پرځ یو چغه وایي الا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله یا الله چا چې زه یو ځای کړی د ځان سره زیز د کولم په مې عمل کو رب خپل رحمت کې ځای ورکړي او رب چا چې زه پرې خودي وما یا الله د خپل رحمت نه لري زموږ مسلمانان څونه د قرآن نه په غفلت کې یو نو موږ به یو کار کوو د قرآن دعوت به عام کوو د قرآن او سنت د قرآن او احادیثو دعوت به عام کوو دې له به خپل هم ځان ذهنن تیارو او د دې خوند چې اخیستي که نه دا خو نن ډېر ملګري خبر نه دي دا څه مشرانو چې اواز واورېدو را منډې والې دا چې ملګري خبر شي تاسو به ګورئ سبا به دا حال ډکي انشاءالله لکه چې هر یو ملګری په محله کې په جومات کې اعلان وکړي چې بی دغه 12 ورځو درس سالانه شروع شوی دی او قرآن ته یو ځای کې ما بیان کو نو ما ملګرو ته وی دا قرآن کریم چې دی نو د دې مثال د مقناطیس دی قرآن کې یو مقناطیسیت الله یې ښودلی قرآن کریم کې یو میګنیټزم دی دا خلک ځان طرف ته راکاږي نو یو تنو داسې سیکولر مایندډ غونته و نو ما ته وی مولوي صاحب زه خو ځان ته رانه ښکلم نو ما ورته وی مقناطیس خو چې کوم څیز کې جست او اوسپنه د هغه راکاږي خزدلې ځان ته مقناطیس نه راکاږي ښه خبره مو خیال ته رانله دا قرآن خزدلې ځان ته نه راکاږي ښه من یرید الله به خیرا چاته چې الله جولې کې خیر اچي نو قرآن ته راولي چې لږ لږ بچا کې انابت شته هر سړی زه به پخوا ډېر زیات خفه کېدم
چې یا الله موږ په دې جماعت کې درس کوو دې جماعت سره خوا کې ګاونډي دی او رب دې ولې قرآن ته نه راځي بیا راته استادان وایي په دې ټینشن ماله دې سړي کې ګندونه دی د ده ذهن دونه ګنده دی د ده سوچ دونه ګنده دی د ده معاملات دونه ګنده دي د ده خوراک څښاک دونه ګنده دی دې پاک کتاب ته الله نه راولي چې دې پاک شي نو ته بیا ولې پریشانه کېږي خو مونږ به سوچ فکر کوو چې روا زمونږ مسلمانان قرآن ته کینی الحمدلله ثم الحمدلله دې دبکن کې شپږ کاله د قرآن درس ابتاواری شوی روزانه پکې شوی د خلکو ذهن سازی شوی دا اوس هم چې آواز اوري ځان د قرآن درس ته رارسئ څنګه چې نن دا مشران راغلي هر ملګري ته چې څونه راغلي یې په خپل کور کې او په خپل گاوند کې په خپل محله کې به اعلان کوي زمون اصل درس به سبا شروع کیږي نن خو تمهیدی درس و نن خو صرف ذهن سازی و دې درس لپاره نو دا قرآن چې دی نو دا ذکر دی دا مبارکون دی او بل یو خبره کو بیا دعا کو دا قرآن چې دی د دې یو نوم دی الکتاب یو نوم یې څه دی الکتاب د الکتاب ګڼې معنی دي یو معنی دا راجمع کړی شوی دا راجمع کړی شوی سورتونه سپاره آیتونه پرړه د پیغمبر کې راجمع شوی د صحابه کرامو کې دارنګه د علماو په زړه کې دا راجمع دي د حافظانو په دل او دماغ کې راجمع دي ځکه وته کتاب وایي او د الکتاب دویمه معنا میسج مکتوب خط الکتاب په معنا د مکتوب سره دی کتاب په معنا مکتوب مکتوب ویل کېږي لیټر تا میسج تا خط تا نو دا قرآن کریم د رب ذوالجلال د طرفنا د الله بندګانو ته یو میسج راغلی دی و چې کوم خلک موبایل استعمالوي هغوی روزانه موبایل راخلي موبایل راخلي انبکس ته ورځي وټساپ ته ورځي میسج راغلی که نه راغلی لکه نن خو ټول ورځ کې یو میسج چا نه یې کړی پریشان دی د نن نه یو 40 کاله مخکې د چا بچي چې به په پوج کې نوکرانو د چا بچي چې په کراچۍ کې به مزدوري کوله نو ډاکي سره میلو شوی که زما د بچي خط خو نه دی راغلی زما د ورور خط خو نه دی راغلی دا خانې ته به ورتلو خط به یې کته دا څه کم 1500 سال د دې خطو شو او دا رب را لېږلی دی مونږ د رب ذوالجلال دا خط دا ډوکلاوو نه زما رب ما ته څه میسج را کړی خلک وایي دې ته ناسته کې ثواب دي صرف هسې ته سوچ وکړه چې مونږ ته خپل رب خط راولېږه او مونږ دا خط نه را اخلو او نه کولاوو دا به جرمي و که نه چې مونږ د خپل رب خط نه کولاوو بیا په خط ځان نه پوه کوو ګوره نن په دنیا کې عجیبه معامله کوو مونږ د رب د کتاب سره د رب د خط سره په دنیا کې یو کتاب داسې نشته چې هغه څوک بغیر د فهم نه ریډ کوي تاسو به داسې نه لیدلي چې یو سړی فزیکس لولي او دې پکې نه پوهېږي ځان پې پوهه کوي چې دا نیوټن فسټ لا د دې څه مطلب شو یو ریئیکشن هیزي ریئیکشن د دې څه مطلب دی د نیوټن د سیکنډ لا د دې څه سمري ده او څه ترتیب دی په هغې ځان پوه کوو په کیمسټري باندې ځان پوه کوو په باټني زوالوجي باندې ځان پوه کوو او یو د الله کتاب دی وایو یې خو بغیر د فهم نه وایو ښه او د الله کتاب سره ظلم نه دی یاره خو الله کریم نے ثواب پہ راته راکوي چې ته بغیر د فهم نه لولې ثواب پې شته عبادت دی خو الله به تپوس کی زما بندا تا زما په دې خط ځان اولې نه پوه کړی نو ځان به د الله په کتاب باندې پوه کوو فهم د کنه انشاءالله بل د قرآن دا زده کړه نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کې غوره او بهترین تن هغه دی چې قرآن خپل زده کوي بل ته هم ښیي د دې نه غوره خلک نشته دا امت خو غوره دی که نه کنتم خیر امت تاسو غوره امت یې نو په دې غوره امت کې بیا غوره خلک
د قرآن زده کوونکي او د قرآن ښودونکي دې له به ټیم پکاري ګورې نن زمونږ د غم خادو دپاره ټیم شته د روغ رنځور دپاره ټیم شته د کرکټ دپاره ټیم شته د آوټینګ دپاره ټیم شته او د چکرو دپاره ټیم شته د میلمنو دپاره ټیم شته د یار دوست دپاره د بیبي بچو دپاره ټیم شته چې ته ورته د قرآن درس یاره بس زه لږ نه یم یاره سر لږ نه یم یاره قاري صاحب اوزګار نه یم دا اوزګار به شوی ښه اوزګار به شوی بیا به وخت تېري نو الله اکبر کبیره بل یو خبره دله کومه زمونږ استادانو ویل کتابونو کې هم دا خبره لیکلې ده زمونږ په دې معاشره کې ډېر خلک یو دکان کولاوي یو سکول کولاوي یو بزنس شروع کوي پراپرټي شروع کوي اوس دلته مثلا زید نوم دی د یو تن او هغه دې ځای کې د یو 2 کروڑ روپو پراپرټي واغسته نو په دې باندې یو سړی دا قسم نشي کولی چې رکه دې سړی ته الله د خیر اراده کړې وه نو ده دا 2 کروڑ روپۍ په دې پراپرټۍ جمع کړي کیدای شي 2 کاله پس دا 4 کروڑه کوي دا دونه خیر به ورته راشي هېڅ پته لګي نه کیدای شي په هغه ځمکو کې څه جاخې راوځي کیدای شي هغه ځمکو کې د بل چا سیسې راوځي کیدای شي دا سړی د دنیا نه لړ شي او دې ته اړو خیر حاصل نه کړي دا کنفرم نه ده چې دې سړي ته الله د خیر اراده کړې وه نو د ځان له یو لوی اداره یو لوی انسټیټیوټ یې کولاو کو خو که کوم مسلمان قرآن ته کېناستو که نه قرآن شروع او دې راغې کېناستو نو یو سړی په دې قسم کولی شي چې زما د رب ذوالجلال په ذات قسمي چې ممتاز بابو ته الله د خیر اراده کړې ده دې پلانکي ملګري ته دې مشر ته الله د خیر اراده کړې ده په دې سړی قسم کولی شي دا څونه لویه خبره شوه یار اوس چې ما ورته دلته ناست یو دا ماشومان بچي دي که نه دا قرآن زده کوي دا علم حاصلوي نو قسم مې دي په الله چې دې خلکو ته الله د خیر اراده کړې ده دا دونه غټه خبره ده په دې باندې دا د الله نعمت ګڼل په دې خوشحالېدل پکار او بل یو اعلان ده زمونږ درس به 4 بجې شروع کېږي انشاءالله د 4 نه 5 پورې به زمونږ د درس ټیمي که بیا لس منټه مخکې وروستو شي نو آبا یو بل سره گزاره کو او مونږ سکال انتخاب کړی دی چې سورت رحمان دا غي درس وکړو که 10 ورځې کې ختم شو که 12 ورځې کې نو دا आवाज نورو ملګرو تم ورسوي چې سکال به زمونږ جامع اسلامیه د پکناباد مدرسه کې د فهم القرآن په کلاس کې د سورت رحمان تفسیر پڑھاویږي سورت رحمان دا په قرآن په سورتونو کې یو ناشنا سورت دی که درځي یو آیت وایو که 2 آیت دا ماشومانم مشرانم کشرانم سکول او کالج والا او د دې کلاس زیاتر مقصد زمونږ د مدرسې نه چې کم آوټ مسلمانان دي لکه آوټ په دې معنی سره چې دې نه کم بهر دي مشران دي کشران دي خاص کر د سکول کالج سټوډنټس دي چې هغې ته دا خیر میلو شي ورنه زمونږ سره خو طلبا شپه ورځي دي له خو سهارم درسي ماښامم درسي هر ټیم دي ته درسي نو دا زیاتر د دبکن د کلیوالو نوجوانانو مشرانو د پاره او د خوا او شداغي د پاره د فهم القرآن کلاسي په کال کې یو پیرا نو چې داغي د پاره مونږه ښه کمپین مو چلو خپل کورونو کې یارانو دوستانو تم اطلاع ورکو دعوت ورته ورکو نو سبا نه به انشاءالله د سورت رحمان درس شروع کیږي چې کم سبق وایو یو آیت 2 آیته دا ورسره په یادم یادوي او کم کسانو باندې چې الله دا نعمت کړی که نه نو دا سکول کالج یوازې د نوکارو د پیسو ګټلو دپاره نه ښه تعلیم ایجوکیشن مطلب څه دی پیسه ګټل مقصد خو نه دی تا ته یو نالج یو پوهه راله تا بلا تعلیم کړی دی نو دې ځای ښکلې کښېنه چې کم درس کېږي صورت رحمان دې له صورت رحمان اولې وایي د دې شان نزول څه دی د دې غون صورت سمري څه ده په دې صورت کې دلایل څه دي دا صورت زموږ نه څه مطالبه کوي د دې صورت مقصد څه دی دا ځان سره لیکه مزیدار ځان سره لیکه بې ځان سره یادوه رویجنې کوه چې ته معاشره کې چا سره خبرې کې هم دغه صورت رحمان په رڼا کې ورسره خبرې کوه فایده به هم دله کېږي او که نه مونږ وایو بس د ثواب چې موشي نو نظیري غونته لګو نو یا چې دوا ته ځو نو سبا نه به انشاءالله زمونږ د صورت رحمان درس شروع کېږي د مدرسې د طلباو دپاره د نورو ملګرو سره که ټیم وي بیا به انشاءالله 15-20 منټ قاری حذیفه صاحب
او قاری گوهر صاحب او مولانا شپلی صاحب دی به ګروپونه جوړ کړي چې کم درس ویلی شي داغي بیا یو لس منټه تکرار کی هم اقا سبق بیا داغي ریویژن کیږي نو سبا د اتوار ورځ ده نو 4 بجې به ان شاء الله مونږه په فهم قرآن درس شروع کوو د سورۃ الرحمن تفسیر چې کوم ملګری نه دی خبر نو اغیم خبر کې ایتم اطلاع ورکې اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے رب ذوالجلال زمون د قرآن سره مینه محبت نصیب کی اے رب ذوالجلال زمون د قرآن کریم سره دوستی مضبوطه کی رب اے رب موږ د قرآن فهم را نصیب کی موږ د قرآن کریم برکات را نصیب کی اے رب ذوالجلال موږ تر د اخیری سلګو پورې د قرآن خدمت والی رب د دې علاقې د خوښه مضافاتونه دانن جړومبي درس تا کم نوجوانان کم مشران راغلي دي اے رب ذوالجلال دې په عمرونو کې په کورونو کې په مال اولاد کې برکتونه واچي خوشاله ورته نصیب کې شریحه جاده د غیبی خزانونو تر سره کې اے رب ذوالجلال ته زمون راضي شي زمون دا درسونه د خپل رضا د پاره سبب وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا